بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو، غفران الله یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. یو اهم خبر مې تاسو خبرومه چې صحافي عمران ریاض هغه چې دی هغه بازیاب شو. یاد دې وي چې د نوموړي صحافي عمران ریاض د ګمشدګۍ تقریبا 137 دن چې دی هغه پوره شول، 137 ورځې پس هغه چې دی هغه بازیاب شوی دی. په دغه 137 ورځو کې مختلف قسمه ایجنسیانو د هغوی دغه ویلي ول چې د عمران ریاض زموږ سره د یوې ایجنسۍ په ولقه کې هم نشته. خو که موږ وګورو نو آی جي پنجاب چې دی هغه هم تقریبا ذاتي طور په دې کې څو پیرې چې دی هغه په عدالت کې هم پیښ شو. د هغې نه وروسته هغه دغه هم ویلي ول چې تاسو موږ له مهلت راکئ او موږ به انشاءالله چې قوم ته یو خوشخبري اورو. نو نن چې دی د نوموړي صحافي عمران ریاض بازیابي چې دی هغه ممکنه شوې ده او هغه بازیاب شوی دی او هغه په خیر خیریت سره خپل کور ته هم رسېدلی دی. د دې خبرې تصدیق د هغه وکیل میا علي اشفاق هم کړی دی او د دې سره سره چې مختلف قسمه خبر رسایي ادارې دي هغوی هم کړی دی او د دې سره سره د سیالکوټ پولیسو چې دی هغه هم د دې خبرې تصدیق کړی دی چې عمران ریاض په خیر خیریت سره خپل کور ته واپس را رسېدلی دی. هغه را دومره ورځې کم ځای و او د چا په ولقه کې و، خو به هغه وایي یا هغه پټه دا خبره ساتي، هغه خو بیا به وروسته په وخت فیصله کوي. خو تر دې دمه دغه اهم خبر او دغه تازه ترین خبر دی چې عمران ریاض خپل کور ته واپس په خیر خیریت سره 137 ورځې پس د 137 ورځې ګمشدګۍ نه پس خپل کور ته را رسېدلی دی.